الرحیم. په البحث کې یو خبره پاتې شوې وه چې روایت به مونږ د راوي په اعتبار څنګه لټوو. د هغې دپاره البحث به کولاو کوي. کلمة البحث کې چې تاسو کوم راوي لټول غواړئ د هغه راوي نوم به په دې کې ورکئ. که زه د ابوبکر په نوم باندې راوي لټومه چې ابوبکر ابن ابي مریم نه کوم ځای کې روایات مروي دي. صحیح بخاری کې ابن ابي مریم دی. که دا کلیک کوي نو دا جدا دی، ابوبکر کنیت یې نشته دی. چونکه ابن ابي مریم لفظ پکې راغلی دی، د دې وجې نه دا یې راواخیستل. ترمذي روایت کې ګورو دا دی ابوبکر ابن ابي مریم، دا یې راواړولو. په دغه اعتبار سره تاسو د راوي نوم ورکئ چې په دې 9 کتابونو کې د دغه راوي نه څومره احادیث مروي دي نو هغه به راوالي. که تاسو وایئ موږ مخصوص کتاب کې راوي لټو نو دې مربع ته به راشئ چې کوم کتاب کې لټول غواړئ. لکه زه ترمذي کې لټومه نو صرف ترمذي کې به راوالي نتایج. دا ابن ابي مریم دا دی. او دغه رنګې که تاسو سره ابوبکر ورکئ د څلور احادیث راواخیستل چې په لفظ د ابوبکر ابن ابي مریم پکې راغلی دی. بل روایت دا دی، بل دا دی، بل دا دی. خو چونکې ما تاسو ته ابتدا کې ویلي وو په البحث کې تاسو لفظ به ورکوئ، نو دا نوم د راوي هم په شان د لفظ دی. چې کوم لفظ دلته تاسو لیکئ هغه لفظ چې کوم ځای کې راغلی وي نو هغه راخلي. که بل ځای کې بل شان وي نو هلته بیا بل شان راخلي. فرق به خیال ساتئ. که دا ما راواړو نو کوم ځای کې چې راغلی دی هغه یې راواخیستو. دې نه علاوه زه په سنن ابن ماجه کې یو راوي ګورم جبارة بن
جبارة بن المغلس راوي دی، نو راوړلو او دای راخیستی دی. تاسو د راوي په اعتبار سره هم احادیث په دې کې لټولی شئ.